أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تواسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة النمل ويشتم سورة دے پشت شعرانا. نزولاً دا سورة آتسل وختم دے پس د سورہ شعرانا. ربط او تعلقی د مخ کی سورت سره دا دے چې په سورہ شعرا کی نقلی دلائلو په مسله د برکت باندې دلته دو وجه دا غیر پر ذکر کئ چې عالم الغیب یو الله دے، سلامتیا ورکون کے یو الله دے. یا مخ کی صورت کی نقلی دلائل د انبیاءونا، دلتا نقلی دلائل د انبیاءونا همو او د غیر انبیاءونا همو. یا دوانو کی صداقت الکتاب. یا سلورم را بدا دے چی سنگ نزولن ترتیبن دی نداس نزولن هم دی. او دغه دی دا پینزم ربط اسمی دے مخیوی اللہ تجعلنا مثل الشعراء الذین یقولون ما لا يفعلون. دلتوی وجعلنا مثل النمل پی اصلاح قومنا. اللہ دے میگی پشانم جوڑ کی چی دخپل قوم اصلاحو. دعوت صورت دو مسئلی دی. یو مسئلہ العالم بکل شئین واللہ، پیدا کون کے پیدا پویا پریوشی باندی یو اللہ دے. 65 کی ذکر کئی او دو واقعات پی ذکر کئی. یو واقعات حضرت موسیٰ چی اگورا موسیٰ خبر نو دا امسا. صحیح لکنا اگورا موسیٰ خبر نو دا امسا لم یعلم بحال الاسوا. دویم واقعات سلیمان چی لم یعلم بحال قوم سبا والہدہد، د قوم سبا نه خبر نه دی، د هدهد نه خبر نه دی. نو ګورا سلیمان خبر نه و د کارونو د رحمان. دا دویمه مسله سلامتیا الله ورکی. لکه وګورا واقعات صالح علیہ السلام، اغله نجات ورک اغه بچک. او دارنګ چې کوم دینو واقعات لوط علیہ السلام 53 کې د صالح علیہ السلام واقعا دا نجات ورکړې شوې ده. او 55 کې د حضرت لوط علیہ السلام واقعا ده. او پای کې وی لوط علیہ السلام له الله سره ورکړې ده، نجات ورکړې ده. هنو ګورا سلامتیا د الله نه ده. او بیا چې کم دینو د دوانو خلاصه ذکر کړي. سلامتیا دا اللہ ندا وسلام علی عباده الذین اصطفا یو کم شپیتم کی. او دارنگی چی کم دینو 15 شپیتم کی دا دیبل مسئلے خلاصہ ذکر کی. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب دان یو اللہ دے. نو گورا سلیمان خبر نو دا کارونو دا رحمان. گورا موسیٰ خبر نو دا امسان. تواسین اللہ پویگی پمانا دی حروفو. یا توانا مراد لطیب تے سین من سمیع دے زاد المسیر وی چہ اللہ رب العالمین بارک بین دے او اوریدن کے دے. یا دادا حدتوانا مراد زی تولی قدرتن. او دارنگی چہ کم دینو زی سلام، قدرت او علم والا دے، طاقت والا دے، سین من سلامتیا والا دے. او اصل کی صورت کی اشارہ دا دی کی صورت تا اشارہ دا چہ اللہ طاقت والا دے پہ اعتبار دا علم باندے. نو گورا موسیٰ خبر نہ دے، سلیمان خبر نہ دے علیہم الصلاۃ والتسلیمات. سلامتیا والا دے. نو حضرت صالح و لوط علیہ السلام سکڑو اگے اخلاص کرو. تلک آیت القرآن و کتاب مبین. دا دیاتنا دا قرآن و دا کتاب واضحا. یا توانا مراد حکمت دا اللہ دے چی موسیٰ علیہ ورکڑو. او سن مراد پیسلے دا اللہ وی چی سلیمان تے ورکڑی. ہدایت دے اسیرے دے دا پار دا مومنانو. آکا سانچ پابندی کی دا منزور کئی زکاة او دی پا آخرت باندی یقین کئی. زجر
یقینا کسان چې مان راوړي په آخرت باندې خیسته کړي موږ دي تعملونه د دای په هم یا مهونه نو دی د زړه په سترګو باندې وړاندې دي دا کسان د دې لپاره د بدی صاحب بد عذاب او دی په آخرت کې تاوان یانی نو بد عذاب څه دی د قبر عذاب دی کنه د آخرت خرستو دی کنه وانک لتلقى القران تسلی یقینا درکول شی تعالی قران ملذن حکیم علیم د طرفه دا غزاد نه چې حکمت والا دی او پوی دی اول واقعا متعلق ده د مسلې اوله سره چې وګوره موسی خبر نو د امسا کلا چې ویل موسی علیہ السلام خپل کور والا وتا انی انست نارا یقینا ما ولید اور ساعت کو منا بخبرین زردا چرات لو کوم تاسو دا غینا په خبر باندې لار برا د لار خبر ده او اتی کوم یا برات لو کوم تاسو دا بشیابن قبسینا پاغا لمبا او شغله بل باندې یا قبس راغستل شوی لعلکم تسولون دیر پارا چې تاسو ورته تاو د شیا ولما جاء کله چراغ نو دی आवाज وکړې شو ان بوري کمن فنار چې برکت چولې شوی دی پاغه چا چې پور کې دی یا الله دی ابن عباس وایو یا قدس من فنار پاک دی غزا چې پور کې دی چې الله دی ابن عباس وایي یا قدس من ناداه من النار پاک دی غزا چې هغه د اور نتا څه کوي आवाज کوي یا موسی مراد دی ومن اولا سوچ چاپیره د دین لري چې ملائکه دي پاکی د الله لرا چې رب د مخلوقات دی موسی یقینا زیم الله زور او حکمت والا والقي اسواق وګرځو امسا وګور امسا ته پتا وتا نو کله چې ولیدا دلرا ته زو منډي والي لکه چې دا نره مار دی والله وګرځید مدبرانه شاکون کې جان حیت صغیر مدارک وي وړو کې مار تویا اماره تمخ کې عرب کې تدبیر کړو چې کله وي صوبان دی او کله وي جان دی او کله وي حیتون دی نو یو تطبیق داو چې ګورا د مقابله د دشمن د پاره غټ شه د فرعون مقابله کې ته صوبان جوړیږي او د الله په دربار کې ځان عاجزه کا نو دا د الله دربار دی نو حیت یا مقام د مناظره دی بل مقام د معجزې دی په مقام د مناظره کې صوبان دی او په مقام د معجزې کې حیتون او جان دی نره مار اګوره دشمن ته وزن غټه لکه مثال تورې سړې سپینګری د جهاد د زینو ته اجازه ته چې دې ګیره تورې کی صحابه کرام د مدینې نه چراتله نو دی ویل د مدینې تبو کمزوري کړی دي نبی علیہ السلام تاسو پهلوانی وکړي پهلوانی کوي چې د پته لګي دا اوسم خبره دي نو بیا به غولي وال راوال او سنت شو بیا ټیک دا یاد دا استاد محترم شیخ عبدالجبار حفظه الله تعالی هغه فرمایله وی ګورا په جوسه کې خامارو او په منډه کې چمچمارو جوسه کې خامارو غټو نو کته وای غټ مار خو منډه نشیواله وینا نه په منډه کې زو چمچمار کان نا جانو لگا جدا مار دینا رے او گرزید مدبران شاہ کون کے ولم یعقب اور واپس نشا اڈو ویم نہ قتل دی درتا ندل تا قلنا پھٹے اویل منگا اے موسیٰ میرے گا انی یقینا زچے مالا یخاف لدی المرسلون نیریگی زماب دربار کی را لگلے شوی الا من ظلما مگر هغه څوک چې ظلم کړي بغیر د پیغمبرانو نه او به په بدل کې وکړنه کوي لرا پس د بدینا یقینا زی بخون کې او مهربان وادخل یدک او دنک الارض بجیبک پترخ کې رو به وځي تکسبین بغیر د څه تکلیف نه او بیماری نه پناه معجزو فرعون تلال شو داغه قوم ته یقینا دی قوم فاسقان فلما جاءتهم کلا چراغ دیتا آیاتنا زمنگا نخی زمنگا معجزه زمنگا مبصرتن روخانا ویل دی داده جادو خکارا وجهدو بها انکار وکد دینا پجبا باندی انکار پجبا قرطبی وی مدارک وی شوکانی وی کبیر وی دا ټول وی چې جهدو بها
انکار پس دے په جبه باندې دے انکار یې وکړ د دې نه واستيقنتها او یقین کړو د دې نفسونو پس باندې زړونو یې یقین کړو په زړه باندې منله چې دا خبره د صدا ټیک ده او دا انکار د سو وجه نه کو ظلمان د وجه د ظلم د وجه د سرکشینا وګورا سرنګ شان جام د پسادیانو ولقد اتینا داوود و سليمان علما دویم واقعا متعلق ده د اول مسئله سره چې عالم پر یو شی باندې یو الله دی وګورا سليمان خبر نه دی د کارونو د رحمان د هود د حالاتو نه خبر نه دی د میګی نه خبر نه دی قوم سبا نه خبر نه دی سره د دینا چې پیغمبر دی سره د دینا چې قاضي دی چیف جسټس دی وکلام الطير د مرغانو د خبرونه خبر نه دی په خبره پوښي دارنګ چې کم دینو ودوابي د زنده سرونه د تسبیح د جبال لا ولقد اتینا یقینا ورکړو موږ داوود علیہ السلام او سليمان ته علم یو معنا علم نه مراد څه دی علم بالقضاء معلم التنزيل وای فیصله د فیصلو علم ورکړو ښا یو مطلب دا دی دا خبره زاد المسیر اغم ذکر کوي چې مراد علم القضاء ده د فیصلو علم او کلام الطير د مرغانو خبري وتسبيح الجبال او دارنګ د غرونو څه ده تسبیحات ویلو دا مې ولا ورکړیو وقال ویل دوانو الحمدلله الذي صفاتنا دی الله غزا ترا فولنا چې موږ یې غوړه کړو په ډیرو د بندګانو مؤمنانو کې مدارک ذکر کړي وی وبه اوزه دلیل على فضل العلم ٹھیک ہے پدې کې واضح دلیل له په فضیلت د سباندې علم باندې چې علم دومره بهترین چیز ده چې د حضرت سليمان سره تمام دنیا بادشاہی ده منبري څه وای ما د تمام دنیا بادشاہی ور سره ده د حضرت سليمان سره د تمام دنیا بادشاہی ده سره د دینوي چې پس ولنا علی کثیر من عباد المؤمنین منګه ورکړي او سليمان علم صحیح ده کنه د ستار باندې خبر هم دی وشوغه چې چا په ستار باندې کې بیان بردا یاد را لها و وارث سليمانو میراث یوړو سليمان عليه السلام داوود عليه السلام نه نل زامنیو په پدې کې میراثي څوک وګرځید سليمان اوس ګورا میراث خو یو شانته زامنو ته ملويږي نو سم سليمان ته نه دا میراث نه دی کنه کوم چې یو شانته دی دا سده پن نبوت والعلم مدارک وی ابو سعود وی شوکانی وی مراد وراثت د علم او د سده د نبوت او تملاو شخا وقالا هو سليمان عليه السلام یا ایو الناس خلقو علمنا منطق الطير ودلی شوی دی موږ دا خبرې د مرغانو ووتینا من كل شيء راکړې شوی دی موږ دا د ضرورتو د بادشاہینا اورپی معنا مې وکړه یقینا دار احسان لوی وهو شرال سليمان او راجمغله شو سليمان عليه السلام دا لخرې دا غد پیریانو انسانانو نه وطویر او د مرغانو په هم یوزاو نو دي سب بست شو په قطار باندې شو او لخر جوړ شو حتا تر دې پوری ذات اور روانو تر دې چرالل په دشت د میګانو باندې نو قالت لمنتونو ویل میګي به نظرې یا ایها النمل ادخلوا خطاب کې سټیج ته الله او خطاب کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اے میګانو دن شي سړوتا لا یاتمنکم سليمان چې تاسو دل کی سليمان عليه السلام دا غلط کړو دی بن پويږي صحیح ده الکا د خدای بنده تاسو ته یو خبره کړو مخ کی مې زه تاسو ته سورۃ النمل کې وېما چې یا الله دعا کوي یا الله چې زمونږ د مشرانو کې د میګي عمره قل پیدا کی سمرا اسی میګي کې یو خروار عقلی یو من بپکی پوښ وکنه زکه چې دا میګي په خپل کشرانو سمره خپکی پوښ وکنه لخر را روان دي د حضرت سليمان عليه السلام داغه باوجود دا ورته سوی
سړو ته دن نشي دل دلم او زمونږ دا په خپله خلک دل کوي دا یتیمنکم نو ځکه مې تا ته وویله چې یا الله دومره عقل پکې څه کې پیدا کړي هغه ځای راورسېده الله راورسولو مرګي لرګي نه کړو ښه خبره پوه شئ الله ځای ته راورسولو یو خبره پوره شوه ښه دویمه خبره دا ده علامه سیوطي رحمه الله ذکر کوي لکه دې ځای کې استاد ته زه عجیبه غوندې خبرې کوم ښه یو خبره دا ده علامه سیوطي ذکر کړی دی وایي بعض حکما وایي قال بعض الحکماء چې هذه الآیة من عجائب القرآن صحیح ده وایي دا آیات چې دی د قرآن په عجیبه آیاتونو کې حکماء بعضې هوښیار خلک وایي حکما هوښیار خلک وایي چې دا آیات چې دی من عجائب القرآن په قرآن کې ډېر عجیبه او ناشنا آیات دی او هغه دا دی چې میږی په دې مختصر ځای کې یا ایها النملو نه چې والي تر لا یشعرون پورې لس خبرې کړي دي څو لس او ته به وې بس صحیح ده که نه یو خبره دا کړی دا چې نادت څه کړی دی ندا یې کړی دا یا حرف ندا نو یو کې اواز چې کنه بل نبهت تنبیه ورکړل دا خبردارې ایوها اے خبردار شي کنه نبه درېمه خبره غینت خبر معینه کړی ده چې یا ایها النملو اے میګانو نو معینه شوه که نه عینت نو النملو شو څلورمه خبره امرت امر یې کړی دی چې ادخلو ټیک شو او بل مساکنکم پنځمه دا ده چې نعت صفت کړه لا یهتمنکم نا مساکنکم داس دے نعت څه کړه دے صفت کړه چې کم ځای ته دن کېږي کورو صحیح ده او حاضرات به ير ور کړی دا چې لا یهتمنکم سلیمان صحیح ده کنه دا شپږم شوا او ومو هغه چې کم دینو سلیمان خاصت تخصیص کړی دی چې سلیمان او عمت عموم کړی دی وجنود صحیح ده کنه او نهمه خبره غزارت عذر امسده پیش کړی دی چې وهم لا یشعرون دې ته پتا نہیں ٹھیک شو ابھی میں آپ کو ایک اور ناشنا بات کہوں گا لسم دا شو کنه لسم کې پنځه وسه عزارت شي کنه خجی خخا او لسم پکې چې کم دینو اشارت دا لسم دا نه هم کې پاتې شو اشارت ته اشاره ده نو هم صحیح ده کنه او لسم لا يشعرون عذر پیش کو نو دا چې کم دینو تل کې عشرتون کامل شوخه اوس یو ناشنا خبره بل وره زه تا ته اوس د دې زماني مولیانو او د دې زماني پیرانو او د میګي عقیده دغه مناسبت او تقابل جوړو مرته سره ته جوړو تقابل ادا ډېری ناشنا خبرې دي خو بس ټیم خو غواړي خو خدای د خیر وکي الله د خیر کی یو خبره دا چې ګوره د میګي عقیده دا چې عالم الغیب یو الله دی سلیمان علیه السلام را روان دی میګانو ته پزمکه باندې بار ګرځي او میګي وای تا هغه ته پته نه لګي او پتا صبح پی کی دي خوش عقیده د میګي دا چې پیغمبر دی خود زمکه د بره هم څه شی ویني نه تاسو دا کنه او د مولا او د پیر عقیده دا چې مولا صاحب او پیر صاحب هغه چې کم دینو تعویذ د قبر زوړ قبر او خپو طرف ته ویني پته ولګي د چې اوس میګي مسلمان ده کده مسلمان دی او د چا عقیده مضبوطه
ټیک شو په پټکی مو دوکه او بیا میګي زنانه ذات ته نملتون دی ځکه تپوش یو کنه صحیح ده تپوش مولا تقریر هغه چې کم دینو بار بار دا زمانه تپوسونه کوي د امام صاحب ته وي تپوسه کا چې سليمان عليه السلام نه کم میګي او داغه مکالمه شوې ده نو دغه خزا وکنرو نو په بوهید الذیش نو دوته الخزا وی دلیل قالت نملتون هی ده کنه علامه ده تانیس پکشتا کنه نو ویدا چې کم دینو نملتون وی سلیمان علیہ السلام چې د دې میګي خبري واورېدلې کنه ورې بل بیا ته جوړو مبل ها سلیمان علیہ السلام چې د میګي خبري واورېدې ډیرو خيار میګي دا میګي ته ویل چې زمانہ سو غواړ وي تاسو کولې نشي بیا هم څه غواړه کنه ګوره زه بادشاہ ما سو غدو غواړه چې درې کما سمراغات در کما وي تاسو کولې نشي پوه چې ډېره تنګ کړه ول زما دوه مطالبې دي یو زیدنی رزق او زیدنی اجلی کوم رزق چې الله مال لیکل هغه نه لګ ډېر کا او کوم نیټه چې الله مال مقرر کړل نه هغه څه کا سیوا کا سليمان السلام دا کار خو ځنه شم کوله ول زه ته ته چې تاسو کولې اوس دې ځکه کله تما د مخلوق د درا پرېخوا بادشاہی دی مبارک شاه که گدای کدی تما د مخلوق د در وکړه نو گدای دی مبارک شاه که بادشاہی صحیح شکنه اوس سبا حدیثه کې د خلق او عقیده دارا تما د نور نه کوي میګي د سليمان عليه السلام نه تما نه کوي او د میګي عقیده دادا چې متصرف په امور څوک دی الله دی نه سليمان او د خلقو عقیده دادا چې قطبان او غوسان سدي هغه متصرفین دي بهم د میګي نه لاندې شوخه ټیک شو کنه نمبر 3 بعضی خلک دي چې هغه په صحابه باندې او په انبیاء باندې قلم اوچتای یا لاس په اوچتای یا په خلی باندې څه خبرې کوي صحیح ده داغی عقیده دارا لکه مخکې مې ته وې چې ماسٹر وې موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا ماسٹر وې یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی ماسٹر وې داؤد علیہ السلام میں یہودیت کا خصلت تھا د يهوديت سو خاصلت پکيو د عقیده دادا د شیعاګانو عقیده د صحابه مبارکي هغه چې کم دینو پاغي باندې د کو پر فتوی او داغي بي مطلب ایمان باندې باسونه کول وغیرہ وغیرہ دا قصې قطاری دي او بل طرف ته د میګي عقیده هغه دادا چې انبیا سری پاک دي وهم لا يشعرون سو خشو میګي خشوا دا غینه علاوه علامہ مظہری ذکر کی په تفسیر المظہری کې قاضی ثنا الله فانی فتی رحمه الله هغه د اخیری تاسو ته وکي زیر تنکما ویل للروافض حيث لم يشعروا شعور النمل حيث ينسبون الظلم الى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تبعید شیعاګان او روافض لرا چاغي چې کم دینو د میګي عمرم نه پويږي ځکه مې دای نسبت د ظلم کې صحابه وتا صحیح لګنا او میګي د سليمان عليه السلام د پام کې ور سره داغه د لخرم کې چې وهم او دیبا ټول نه پوي ها بل دادا علوسی رحمه الله وی لیتا یا لیت من طعن فی اصحاب رسول الله سلام تاسى بها فكف عن ذلك واحسن الادب امام علوسی رحمه الله ذکر کوي وی ارمان دی او کاش کچی هغه څوک چې په صحابه او پسې بده را دی وي چې اقتدای په دې میګي پورې کړی وي چې دا میګي د امام جوړه شوی نو خبره زکه وی کدی کې سوچ کړو او د اقتدای کړی وي نو د بیا په صحابه او پسې بده را دی نو ویل دا غي به حسن ادب ټیک شو یا ایو النملو اے میګانو ادخلوا مساکنکم دننا شیخ پلوسړو تعالی تمنکم سليمان چې دلن کی تاسو لا سليمان او داغي لخري
وهم لا يشعرون او دی بن پویږي وتبسم مسکش زوایکن تعجب کوونکې من قول عاد وینا د دینا چې دومره وړه مې گئی ته دومره قیمتي خبره وکړه او دومره خيار ده پوښ کنه وقال يا رب وربمي اوزيني طاقت را کی ما ته شکر ادا کوم د نعمت ستاره چې تا انعام کړې په ما اوس ما په مور پلار دا چې عمل کوم نیک تر دا چې ته خوخه داخل کوم لرا په خپل رحمت کی بندګانو نیکانو کی وتفقد الطير دې کې بیا د نور موازنه ذکر کومه وتفقد الطير او ازری واغستل د مرغانو وقال هو سليمان عليه السلام الک پلانې نو ازر جناب پلانې نو سبحان الله نو پلانې نو یسر یس مې سو ډیس مې سو اوس په کلا د سیم وای په خبره پوښ به منګه چې وو نو منګ به خدا غازیر جناب پیجاند دا کیسې قطارې په کې په وخت کې نه وي صحیح ده کنه اوس په کلا نورې څه کیسې قطارې راوتی دي کې دې شي دینه بعد په کې اخوان ورته شي وتفقد الطير او ازری واغسته د مرغانو نو چې مولا چرګه کا نو आवाज را نه کوي ا د دې زمانه ماشومان هم لګو چې هغه چې کوم نه دا هغه نه و دا ګرځیدو مونږ راځي استاد جی سبق لا دا څه د ابلیس بچی دي کنه ولا زمان خبره پوښی کنه اوري استاد جی دا څه کې اوس ګرځیدو هغه د کې موبایل تناسو خو نه راته صحیح ده بس خاموشی وا چا په شکایت میکایت ونه ک چې جواب رانغه جو په خپل غیر حاضر څه ولګید نو سليمان عليه السلام ته ولکه مالیا سدي مالرا لار الحدود چې زنوینه مولا چرګک حدود په نظر ناراضي مولا چرګک کیدر گیا ہے نو د سیو کتل په دې مجمع کې کنه چې رماته په نظر ناراضي کې دې چې چانه شاته شوی پوښوي نو چې داسې قتل او یقیني جوړ شو ول امکان من الغائبین بلکې د غایبونه چرته تل نشته جوړ سړی صحیح ده نو وارنټ سک جاری کړ سليمان عليه السلام ته مخامخ مرغوي دي مخامخ ډله ناستره خو پته ورته نه لګي مولا چرګک نو وسو تعویذونه جوړیږي پوښوي کنه او د زمکه د بره هو ته پتا نه لګي اور خبره صحیح ده کنه ولا واجبنه خامخا زدل سزا ورکوم سزا سخت ولې غیر حاضر شوی دی به خلک سزا ورکي غیر حاضر ولګا او لا ازبانه او کله سړی وېس کی جاست جوړ کی او لا ازبانه یا وېس کوما علالوم دی زوړن کوم صحیح ده کنه نو لا ازبانه علالوم دی او درېم کوي چې رجی بیمارو مو یا ډیر ضروری کارو کاټلنګ ته تلې ومکنه او لا یاتینی بسلطان مبین یا برا تروړي دلیل ښکارا دلیل وروړي بس ټیک ته بیا به پرېدم چې ولې غیر حاضر شي استاد له پکاره تنبیه ته پر ډب هم پکار دي وارنټ هم پکار دي خبره پوښوي کنه د دې نه راټولي خبري معلومیږي ها فما کسا نو واقع تیر کا غیر بای چلره نوا یعنی لغوندی فقالا نوراغی نو کې ناستا نو چې کې ناستا سليمان عليه السلام لکه چې ته له خدای باندې دا و چې کوم دنو چې جام نه غا کړی را طالب جانا چیرته تلوي ناغول استاد جی کنا احد تو بمالم توحید به احد بمالم توحید به زه خبر شوم په سبانه چې ته خبر نه خبرته معلومه شولا نو مولا چرګه عقیده د نبی د علم غیب دا چې سليمان عليه السلام غیب دان نه دی اوس مولا چرګه کم پټکه تړلې ده او د نن زماني پیر او مولام سره هغه پټکه تړلې ده مولا چرګه پکې چجم سره نیغه کړی دا پوښی کړه او مولا صاحب هم پکې کله چجا سره نیغه کړی پوښوي کنه خو سره د دینا مولا عقیده د پیر عقیده دا چې پیر زما مرید عقیده دارا چې پیر زما د حالاتو نه خبر دی د مولا عقیده دا چې د چې کم دنو سره غیب دانو بل چاته وای بلکې د څه وای چې زده کړه دا خبره چې علم غیب ثابت دی هر مؤمن مسلمان سبحان الله صحیح ده کنه نو د مولا عقیده خدا شوا د مولا چرګه عقیده دغه شولا اوس سو خشن
مولا چرګک خشه او دا مولا چرګک وته ځکه وایي چې دی چرګ دی خو کار یې د چا کړی دی د مولا کړی نو تا ته کارم ښیي چې ګورې که د مولا چرګک په شان عقیده دي خو ټیک د مولا یې عالم یې او که نه نو ګورې بیا کاته دی ورانه بیا چرګي صحیح ده کنه بیا ور دا مولا لپس کو لري بیا چرګ شو وجه تو کا او ما راتکلی تا تا من سباینا د سبا خارنا بنبای یقینا په خبر یقیني باندې یقیني خبر مې راوړلې د سبا خار ولله زرکا وای ویلې جتلو مکنه د قوم دو حالات ذکر کړي یو ته سیاسي حالات وای او بل ته مذهبي حالات وای سیاسي حالات دو مولا چرګک ته ډیره ناشنا ښکارېدله چې خزه او وزیر اعظم خزه او وزیر اعلی پوښه کنه او خزه او بیمبارا څه دې خیال دی هغه ویله چې دا خو ډیره نه او دای تر مخکې کړی دی ځکه دا هغه ته ډیره ناشنا ښکارېده د شرک خبره له رستو کړې ده چې د نور عبادت کوي خدای ولا صدا مخکې کړي اوس بیا دې ځکه بیا موازنه وکړه د مولیانو عقیده دا ده چې خزه باچڼه جوړېدی شي د مولا چرګک عقیده دا ده چې خزه به باچڼه نه څو خشه صحیح ده کنه بیا ته دوا ګټله نو څه وکړو یاره چې میږي یم ته ګټي مولا چرګک یم ته ګټي نو اوس د دې سم نور څه وکړو ځان دې سم خبره به اسانه شي الله الله وی پرون پلاروم روان لویو وړو وشتما پرون پلاروم روان لویو وړو وشتما ګټي وچاو په سپلو چا پکېړو وشتما وی ماوي پڅمه ولای حالتا مقبره کې پټ شوم ماوي پڅمه ولای حالتا مقبره کې پټ شوم محکوم د خزراته وې حالتا مړو وشتما محکوم د خزي صحیح ده نو دا ټول محکومان دي دا دی رسول الله فرمایي چې لا یفلح هغه قوم به کامیاب نشي چې ولو امره امرا خزته بچي اختیارات هغه پرې خاصه نو وجدتها وقومها ومندلا مادلرا انی وجدت امراتنا یقینا ما ومندلا یو زنانه لرا تملکوم چې د دې باچای کوي ورکړل شوی ده من کل شی نه د ضرورتو د باچای نه او د دې لپاره لوی تخت دی صحیح ده نو دغه په کې لا بل شو او دغه بل په کې د علم غیب مسله شو وجدتها د مذهبي حالات ومه مندل دی له قوم دې چې سجده کوي نور دا سوا د الله نه خېست کړي دې دوی د شیطان عملونه د دای بن کړي دي دوی لرا د سملارینا په هم لا ته دو ندی په سملار ندی په غلطه روان دي نو مولا چرګک د خزې په حکومت خپا او دې په راضي نو مولا چرګک ته وګټلا بیا مولا چرګک په شرک باندې خپا دی او دې په خوشاله دی بلکې دې دعوت ورکې شرک ته به دې سو خوشا مولا چرګک تی بیا وګټلا الله اسجدو دی ول سجده نه کوي الله غزاد چرو باسي پټ سي زونه برو کتا پی باج تاسو پټوي باج تاسو کار کوي الله چې دې نشته حقدار د بندګي مگر یو الله دی مالک دار شلوي دی قال دیول سننظرو زردا جز ګورم اسوادقتا ام كنت من الكاذبين ورګه اوس د پلار ترين کوم چې رښتیا کاټنګ ته تلې وکنه پوښ وکنه او رښتیا چې کم دین سو بیمار وغه دی بوتلیو کنه نو بیا به ګوري کنه ځکه ماشومان خو څه کوي باندې کوي نو سليمان عليه السلام وی چې کې دې شاګرد سي باندې کړي اسه وزر پېښ کوي پوښ وکنه هغه ول ټیک دا سنن زورو ز ګورم اسودقتام كنت من الكاذبين چې تاریخته ویل دي او کته د سنا دروجنونه ول عیسی به کتاب یو صداقت سما چې داره وی غرزه ودایتا ثم تولانو به وګرځه د دینا پنځور ګورا ما دا يرجون چې پس جواب باندې دي را واپس کیږي نو سليمان عليه السلام خط ولیک مولا چرګک په مخوګه کې واغس روان شو قومي سبا ته حالت چې ورسید غرمه وا او بلقیس کودا وا ټیک ده کنه
غرمه وه او صاحبه بې نظره اوده وه پوه شوې او د هغې ځان له کمره وه په خبره پوه شوې او ټوله بنده وه ځان پسې بنده کړې وه نو بس ملا ته مرغۍ لار چا نیوله نو هغه چې کوم دی نو وګرځېده را وګرځېده نو بس دې دی کې روشندانو په هغه ځای کې وردننه شوه او هغه اوده وه او بس دې بله په دې سینه باندې خط څه کړه ور واچو او راغې په هغه روشندان کې څه شه کېناسته ځکه چې واپس په جواب مړي بیا صحیح ده چې ټیم وشه زنانه را پاڅېدله چې ویې کتل سینه باندې خط پروت دی ټیک ده چې را ویې اخېسته چې ویې کتل زر زرې بالښت لاندې چابیانې وکتې چابیانې پرتې دي یاره دا د کوم ځای نه راغی دا خط داسې کتل 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 هلته مولوي صاحب ناست دی صحیح ده مولوي صاحب ناست دی چې هغه ناست دی یاره دا دې ځوان څه کمال کړی دی ده کې څه مسله شته پوه شوې نو زر زر راله او چې کوم دی نو اسمبلي هال ولګېده او په هغه زمانه کې چې کومه ټک ټک وکړه ټول خلک څه شو راغونډ شو قالت مشوره او ما راته مخکې ویلو چې سټانډو ته وایي ها دا یې چې کوم دی نو بجاو که نو خلک څه شو هغه چې کوم دی نو ټول راغونډ شو او بیا یې چې کوم دی نو داسې کار وکړه ما راته ویلو چې په څلور کسان هوښیار یو پکې دا وه ها دا مخیاره وه هوښیاره زنانه وه حسن بصري رحمه الله وایي دا چې کوم دی نو څه دی هوښیاره زنانه وه په خبره پوه شوې وایي هغه دغونه مشوره غوښتله قالت ویل یا ایها الملأ ای مشرانو انی القی الی کتاب کریم یقینا غرضولی شوی دی ماته یو خط عزتمند جواهر وی روح المانی قاسمی چې کریم او ته ځکه وی چې په دې باندې سلیمان علیه السلام ټاپه او مهر لګېدل صحیح ده او دا د انبیاو طریقه وه چې هغوی به خط لېږه نو مهر زده به صحیح ده دویم دا ده چې کریم او ته ځکه وی چې دا چا چې را لېږلی نو ما ته رسې عزتمند غوندې سړی ښکاري یا دا ده چې راوړی چا دی ملا چرګک دی مرغۍ راوړی دی نو دا خط راته څه ډېره قیمتي ښکاري او ډېر عزتمند ده او دې ځای کې یو بله مسله دې معلومه شوه چې کافره ده زنانه ده او د سلیمان علیه السلام خط دی او هغې ته عزتمند وي نو الله په ایمان څه کړه مشرفه کړه اله العالمین وله څه ورکړه د ایمان دولت ورکړه نو ما ته ته وایي چې د سلیمان علیه السلام خط نه یادو د الله خط یادو که ته قدر وکې نو تاله به م الله ډېر څه درکړي پوه شوې که نو خیال دی دی د سلیمان علیه السلام د خط قدر چې چا کړی الله وله ایمان ورکړی نو چې د الله د خط قدر کوي نو الله به دله څه درکوي خیال دی نه شو دا تی بلا مسئله ثابت شوخه انه من سلیمان یقینا دا از طرف سلیمان ده و انه بسم الله الرحمن الرحیم یقینا دا په امداد د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی از طرف سلیمان الاول لیکلی دی وجه دا ده بسم الله الاول نه لیکلی چې کدی څه ګډه وډه وای څه کافر دی پته نه لګي نو ماته الله تبا نه وای خبره پوښي نو اول از طرف لیکل او به پورا بسم الله لیکل دا 786 سینه دی لیکلی ښا وایي څه شي 786 د بسم الله لپاره مولیان 786 استعمالي کنه دا څه د ناروا د بسم الله نه ده ویلی کما اکتوبوشا او بیا الله تعالی علیا لنډه خطه ها سرکشی مکوې په ما باندې راشه ماته تابعدار قالت ویل زنانا یا ایو الملو ای مشران افتونی فی امری خبر راکې ما ته په کار زما کی ما كنتو قاطعتن امرن زنه ما فیصله کوون کې د کار تر دې چې تاسو حاضر شئ یره مشوره راکې چې څه چلو کو صحیح ده ناغي خو چې کم دینو پډنګ ایرانو کنه او کشران قسم په ځان باندې نه پويږي کنه حضور خې مشر لذي کنه خبره پوښتې قال دی ول نارول قوتنا مونږ یو خاوندان د طاقت او خاوندان د جنگ ساخت ول امر الیکی او کار تاته دی اډر کوو بس وي پنځوري ګورا ما دا تامورین چې ته څو کم کې مونږه تا بس کم کوا او مونږ به منو خطا ختم را سره اټم بم را سره شته پوښوي کنه نو مارته ویل قالت ناغي ویل حسن بصري وی کانت من عقل الناس
په عقلمندو خلکو کې وه څوک دا زنانه ویل دی ان الملوکه یقینا باچاهان چې دي اذا دخلوا قريه کله چې داخل شي یو کلي ته افسدوها ورانه یې و یو خدا ده چې آبادۍ ورانېږي په جنګ کې دویم وجعلوا عزت علیها ذله او ګرځي عزتمن اهل د هغې ذلیله نو دویم پکې خلک د کورونو نه وځي نو د خلکو عزت پکې تار تار شي نو د دې وجې نه د جنګ نه دی پکار البته ګورو چې دا سړی دنیایي باچا دی که دینی باچا دی که دنیایي باچا دی خو ډالرې مالرې به ولیږو سړی به په قلار شي دنیا ته جوړي څه ضرورت دی او که نه وه نو بیا خبره منل غواړي وکذلک یفعلون یا د دې خبره ده د دې زنانه چې دقسې کار کیږي او روح المانی وایي چې نه تصدیق لها من جهت عز وجل الله د دې زنانه څه کوي تصدیق کوي چې وکذلک هم دقسې کیږي د دې زنانه چې کومه خبره ده چې کلي ورانېږي په جنګ کې او بل دا چې د خلکو عزت تار تار کیږي وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ یقینا زلیگون کی مدیتا بِهَدِيَةٍ پڑالی سرا بناظرتن گورو بما یرجو المرسلین مرسلون چې پس واپس کیږي را لګلې شي کلا چرال سليمان علیہ السلام ته قاصد ډالۍ وتراوړل کلا قال اول سليمان علیہ السلام هغه څه ډالۍ مالې لګي راغستې دلته چرال نو سليمان علیہ السلام اسونه او ساروی ماروی په سرو زرو د بره ولاړو وېجلې او اخورونه او ارچ د سرو زرو جوړو هغه په ځان پسې و شرمېدل دا مو شعر اغستی ځان شرم مراغسته دی ها وړو کې مال غملانه وا خبره پوښي سوډا خیال دې کنه ولما جاء سليمان کلا چرا سليمان عليه السلام تا قال هو سليمان عليه السلام تمدونني بمال اتاسو زما مدد کوي په مال هغه چې مال الله را کړې غوړه دې دغه نه چې تاسو لري درکړې بلانتم بیادیتکم تفرحون بلکې تاسو په خپل ډالو باندې خوشاله واپس شدیتا بلناتی انهم خام خبراتو کوم مونږ دي تابع جنودن په لاخ کر باندې لا قبل لهم چې نبوي طاقت د مقابله داغي سره بهاد دي او بواسط لره د دینا ذلیل او دی با ذلیل قال ویل سليمان عليه السلام اي يا ايها الملأ اي مشرانو آل ته چاغي ته واپس خبر ورسېدله نو هغه زنانه دراتو تیارې سکه هغه شروع کو دا غزين را روان شو چې را روان شو سليمان عليه السلام ته چې پته ولګیدا چې خلک خورا روان دي نو سليمان عليه السلام دا غیر پر درې کارونه کوي صحیح ده یو دا چې عرش او دغه تخت راوړي چې د دې زنانه چې کوم بچي تخت نه هغه راوړي خبره پوښي نو ګته سوال وکړي چې دا خو غلا ده جواب ده مبسوط لیکلی دي چې دا دارالحرب او د دارالحرب نه غلا کول څه دي جایز دي صحیح ده کنه او درې کارونه کوي سليمان عليه السلام د دې لپاره چې د دې زنانه معلومات کوي چې دا خو خيار ده او کما کړ صحیح ده کنه یو ادا چلو کو چې تقوا لراوړي او دویم نکارت العرش هغه تخت ولسک ناشنا کدلتا پټنګ مټنګ ولسک بدل ک پوشنګ ولسک بدل ک او درې مدارا چې په د کم یو کمرې ولا د اوبو د بر د شیشې نه جوړ کړل سره پوښي معلومات کوله ها قال اول سليمان عليه السلام يا ايها الملأ يا مشران ايكم كم يستاسن آیاتینی راوړي ماته بهر شاه تخداغي مخکې د دینا چې راشي ماته مسلمانانو قال افریتون ویلیو زور ورد پیریانونا اناتی گبیه زبارات لو کم تا د بدی باندې قبل ان تقوما مخکې د دینا چې تپاسی من مقامی که د خپل زینا او زه بدی باندې خامخا طاقت والا یم امانتدار طاقت ممشته دی راوړل شم امین امانتدار ما خیانت پکې نکوما ځکه کې دې شي سپي ملغلره پیسره لګیدلی خبره پوښي غامي مې پیسره لګیدلی صحیح را قال الذي ولا کسو چې دا سره علم د کتاب ده بعض علماء ولیک قرطبی وی ابن کثیر مدارک روح المانی چې دا اسب ابن برخیو چې دا د سليمان علیه السلام کاتبو هغه دا بزر وړ صحیح دا او د ټولو نه غوړه خبردارا چې یا سليمان علیه السلام کبیر کې امام رازی وی او دارنګ یا جبريل علیه السلام سورۃ الرعد 43 کې رازی ومن عنده علم من الكتاب نه مراد دي ملائکه دي ناغیر اړه
ځکه که آصف ابن برخیه راوړي نو بیا خو د فضیلت په چا راځي؟ په سلیمان علیه السلام. خبره پوه شئ. قال الذي ویلا که چې هغه سره علم د کتابو زبارات له حکم تا ته په دې باندې قبل ان يرتد مخکې د دې نه چې واپس شي تا ته نظر ستا ویل تا به لاسترګه نه رپولی او ما به تا خو را رسولی. کله چې ولیده مستقرا موجوده عنده د خپل ځان سره تخراغه چې ویلیده ویل سلیمان علیه السلام هذا من فضل ربي دا د فضل د رب زمانه دی لیبلونی دیر پارا چې امتحان کې په ما باندې چې زه شکر ادا کوم او کو ناشکری کوم. چا چې شکریا ادا کړه په انما اشکرو یقینا فائدہ د شکر د ځان ده او چا چې ناشکری وکړه یقینا رب زما غنی او بے پروا دی عزتمند دی. قال دویم کار نکرو الارشها ول سلیمان علیہ السلام ناشنا کې د دې لپاره تخت دی ننظر منګورو ادا ته دې چې پیجنی ام تکون من الذین او کده دا کسانو نه لا تدورا چنی پیجنی فلما جاءت کل چرالا دغه زنانا کیلا ویل شو اها کذا عرشو کی آیا داسې دې ستا تختم داسې دې قالت نو هغه ویل کانه لک چدا دی وې د ډېری سیرکتیا نه ویل چې دا خو جوړي لکه چې دا دی ها ووتینا للما راکړه شوی موږ ته علم مخکې د دینا دا زنانه وای چې تا ستا خط هدهد راوړو نو موږ ته پته ولګېده چې دا څه دی پیغمبر دی او یو موږ مسلمان شو ټیک دا کنه یادار چې دا کلام د سلیمان علیه السلام دی چې راکړه شوی دی موږ ته علم مخکې د دینا چې تر روانه سیبا او یو موږ تابعدار صحیح راکړه وصدها او بند کړه سلیمان علیه السلام یعنی دی ولا څه شو ذریعه شولا دغه نه چې عبادت کو سوا د الله نه ان كانت من قوم کافرین یقینا دا د قوم کافرانو نه قیل له ادخل السرها ویل شو دیتا دنه شبنګلیتا دا یو لا دریم کار وکړه سراج المنیر وی ها درې کارونه دغه کړی دي او دنه شبنګلیتا او کمریتا کله چې ولیدا دلرا خیال او په دې باندې لوجتا د جوورو وبو صحیح ده پورا دې کې به خلک د کوسلې هېجي او گاډره ماډره هېجي وی سليمان عليه السلام سره نکاح کوله کنه نو جنات تو ویل چې د دې په پندای باندې سدي ویختې دي نو وی سليمان عليه السلام ته د شکارو کو چې د دې لپاره کمره جوړ کړه چې دا به د پندای د پنسا وبره کی نو ماته به پته وي یاره کله الله بندا ولې پیغمبران بدنامه خیال لک سوچ پکار دی ها د دې وجنا ذکر کوي علامہ نصفی و انما فعل ذلك ليزيد استعظاما لامره. سليمان علیہ السلام ورته خپل عظمت خودلو چې ګوره زم د چا څوک یم ها صحیح را کنه وتحقيقا لنبوته او خپل نبوت ورته ثابتو. تسهیل کې ابن جوزی رحمه الله وی اختبرها للایمان امتحان ته غسته د پاره د څه د ایمان خبر ورسېدي خجی وکشفت او اراده وکړه چې لري کی ان ساقایها د پندونا پنسیلرا نو سليمان نه سمکوا قال هو سليمان عليه السلام انه سرون یقینا دا بنگلا دا کمره دا ممردونو جوړه شوی دا من قوارین د شیشینا وبپکی نشته دی ورزه پی قالت اول زنانا وربم یقینا ما ظلم کړه په خپل ځان تابعیم سره د سليمان رب العالمین د پارا ولقد ارسلنا درې مواقعا د دویمه مسئله سره چې سلامتیا د الله د طرف نه ده یقینا لګلم سمودیانو ته یو تند دینا صالح علیہ السلام چې بندگی وکړي د الله ناګان دي دوړل شوی اختصمون چې جګړه کولې عرب 74 کې فریقان هغه تیر شوی ها قال وذ يا قومي اذا ما قوم لم تستاجرون بالسيئات ولجل غواړي عذاب لرا قبل الحسنات مکه د بچاونا ولي بخنه غواړي د الله نه لعلكم ترحمون دیر پارا چې تاسو باندې رحم وکړي شي قالو دی اتویرنا بکاس پیروش پتا باندې او پغسا چې تاسو ردی و چې تا چې دا خبره شروع کړل نو مونږه سپیرشیو قال اول صالح علیہ السلام طائرکم سبب د بد بالای تاسو پنځ د الله دی بلکې تاسو قوم توب تنونا مستحق د عذاب وکانه په المدینه هو بخار کې 9 راتین و بدمعشان
و کسانو بدماشان فسادونه به کول پزما کې اصلاح نه کوله اجرتیانو ښا ماغي تیار کړل د صد لپاره د قتل لپاره قال دی التقاسم یو بل د قسمونه ورکی په الله باندې ننو بایتنو چې خامخا به د شپې تدبیر جوړ کو دته او اهل دته او مړ به کو او ثم لنقولن لوليه بیا به وای وارث ته تا ما شاهد نا موږ نه یو حاضر شوی مالک علی هلاکت د اهل د دیتا او موږ یو رښتینی و مکرو مکران چله جوړ ک چاله و مکرنا مکران او موږ هم چل جوړ ک چل د بچ کولو د پاره او دین پویدل وګورا سرنګ شو انجام د چل د دی منګه هلاک لدی لرا او قوم د دې ټول په دل کبو تو ما دا د دې کورونه دی خاویتن را پریوتی د دې وجنا چې دې ظلم کړه یقینا په دې کې خامخانه خدا د قوم د پاره چې پویږي نو ان نجاتو من الله سلامتو من الله سلامتیا د الله نه چې واجین الذين امنوا خلاص ور کمنګا کسان چې مؤمنانو او دی تقوا کولا پرهیزګاری کولا ولوتان سلورم واقعا د لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام کله چې خپل قوم ته تاتون الفاحشه ایتا سورات له کوي به ایتا او تاسو وینئ اینکم لتاتون الرجال ایتا سورات له کوي سړو تا شاوتن د پاره د شاوت پورا کولو سوا د زنانونه بلکې تاسو یو قوم یا جاهلانو نو جواب د قوم د مگر ویل به وباسیا کورنۍ د لوط علیہ السلام د خپل کرینا انهم اناسون یقینا دی یو ډله ده تطهرون چې ځان پاک پاک کوي لاسه ورکه موږ د تعالی مسلمتیا د الله نه او حالت دا الا امراته مگر بیبی د پاندازه کړم وا من الغابرین د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې راول موږ په دې باندې باران د کانو وساړ ورد متور المنذرین باران د يرولې شو وللحمدلله تفرید مسلی صفاتون دی الله لرا وسلام علی عباده الذین او سلامتی را په بندګانو د الله کسانو استفا چې الله غوړه کړی دي الله آیا نصرت د الله غوړه دي انصرت الله آیا نصرت د الله غوړه دي اما یشرکون کدا هغه چې دی شریکي د چا مدد وای غوړه دي یا عبادت د الله غوړه دي کدا هغه چې دی شریکي نو ام په معنا ده بل ام په معنا ده بل نه بل معنا بلکې نصرت د هغه ذات غوړه دی خلق السماوات والارض بلکې عبادت د هغه ذات غوړه دی چې خلق السماوات والارض پنځل دلایل په دې ځای کې په خبره پوښ وی کنه او پنځل کې سړې ځواني کې پوښ وی نو دلته تا ته وی دا پنځل سیات کنو څه بشي ځوان بشي امن خلق السماوات والارض بلکې هغه ذات چې پیدا کړی برکت یو دویم راوري تاسو لپاره د بارنه وبو دریم پام بدنا بیا دای قضا تباجا راورو منګه پدی باندې ها با دا راتوکو منګه پدی باندې باغ چی ذات باجا خاوند تازه گئی یعنی تر تازه ما کان لکم انتم بدو شجرا تفرید مسئله نشتره تاسو لپاره چې تاسو را زرغون کې یوونه زرغونول شوی ته نو ایلهم الله اشتره بل مددگار د الله سره لا اله الا جواب ورکه سی وها لا اله الا الله بل هم قوم یعدلون تنبیه ا تنبیه بچا سی ویل دیته وای کنه چې لکه سړی غوی په مخه کړه د لخت ول راواچي صحیح ده کنه دیته تنبیه بعد الدلیل بلکې دی قوم دی عادلون چې راز کې د الله نه یا عدول نه بشيخه یا عادلون د عدل نه په معنا ده برابرۍ بلکې دی قوم دی عادلون چې د الله سره نور برابرۍ سلورم دلیل بل من جال الارض بلکې امداد دغه ذات غوړه دی بلکې عبادت د هغه ذات غوړه دی جال الارض قرارا چې ګرځولې د ازمکا قرارا قابل داستوګنی او پینځما ګرځولې دا رواني کړي دی په مابین د دې کې ولی ګرځولې په مند دې کې ولی او شپغم وجال لها رواسیا ګرځولې دې د دې لپاره غرونه او وم وجال بین البحرین حاجزا او ګرځولې دا په مابین د دوه دریابونو کې پردا او مانع نو الہم الله اشترا بل مددگار د الله سره نو جواب ورکی لا اله الا الله نو باچا سے بول افضل ذکر لا اله الا الله ٹھیک ده کنه بلکې زیاده دینا نه پويږي اتم دلیل اما یجیب المستر بلکې هغه ذات چې هغه قبولیت کوي د پریشان حالا یعنی دعاګانې قبلې د پریشان حالا اذا داو کله چې روبلی نو نه هم لری کوي تکلیف
او لسم واجعلکم خلفاء الارض ګرځولې تاسو مشران د ځمکې الہ مع الله نو افضل الذکر لا اله قلیلا ما تذکرون ډېر لږ تاسو نه نصیحت قبلی. اما یادکم یو لسم دلیل بلکې هغه ذات چې ښوونه کوي تاسو ته په تیارو د وچو لمده کې وما یرسل الریاح دولسم او هغه ذات چې رالیږي بادونه زیری مخکې د رحمت نه یعنې مخکې د باران نه الہ مع الله اشتری بل مددگار د الله سره لا اله الا الله تعالی الله وما یشرکون لوی د الله دغه نه چې دی شریک ای دیالسم اما یبدأ الخلق بلکې هغه ذات چې پیدا کوي مخلوق نو سوال سم ثم یعود به واپس کوي نو پنځل سما و ما يرزقكم من السماء والارض او سو رزق درکې تاسو له دبر او کتنه الہ مع الله آیا اشتری بل مددگار د الله سره لا اله الا الله قل پیغمبر هاتو برانکم راوړی دلیل که تاسو رښتینی یی بقره 1:1:1 کې تیر شو یو ښا قل لا يعلم ثمره د دلایلو و پیغمبره نه پوهیږي هغه ذات چې بر دی نه پوهیږي هغه څوک چې بر دی او کته دی بر څوک دی ملایکی کته انسانان دي خازن وي په غیب باندې الا الله سوا د الله او نه پوهیږي ایانې باسونه چې کله برا پورته کول شي بل دارکا بلکې برابر شوی دی یا برباد دی علم دی په آخرت په آخرت کې بلکې دی په شک کې دی دینا بل هم من امون بلکې دی د دین اړاند دي وقال الذين كفروا زجر په انکار ده آخرت باندې ویل وکافرانو ایدا کنا ترابن کلا چې شومنګ خاوري او پلاران زمنګا اینا لمخرجون آیا من براوستل شو لقد ویدنا هذا یقینا لو اسکل شو دې من سره هذا چې دا دې من سره او زمنګ مشران سره من قبل مخکی ندی دا مگر دا قصې دړم بنو دي وې دا خو مخکنو ته ویل شي او من ته ویل شي پته لګی چې دا قصې دي او راپورته کېدل پکې نشته دي. هاي 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 خلوه پیغمبر اسیرو پلار دی وګرځي پزماکه کې پنځرو ګوره کې بکانا سرنګ شاقبت المجرمین انجام د مجرمانو تسلی نبی علیہ السلام تا ولا تازن علیہم مغم جن کېګه په دې باندې هم کېګه پتانګي کې دا غنا چې دی چلو نه جوړ استا خلاف وای دی کله وای دا قیامت کتا سرشتنی خلوه پیغمبر آسا قریب را ای یکون ردی پلکم چې شي په واس پتا سو پوری باز هغه چې تاسو په تلوار واړی مطلب چې مړ شي جوړ ډایرک با شروع شي نو ډایرک خو جهنم نه دی هغه څه شي دی خبر دی کنه دا مساله ده و ان ربک یقینا نفسا لذم فضل علی الناس خامخ فضل والا په خلق باندې لیکن زیات دین شکر نو باسي دلیل عقلی یقینا نفس تا خپويږي ما تو کین صدورهم پاغه چې پټي سینې ده دی هغه چې د ښکارا کوي وما من غائبه بل دلیل نشتر غایب دن کې برونه کاته مگر په علم د الله تعالی کې دی ان هاذا القران یقینا دا قران یقص ولا بني اسرائيل بیانې بني اسرائيل ته اکثر الذي زیاده هم بيختلفون چې دی په کې اختلاف کوي یقینا د هدایت او رحمت د پاره د مؤمنانو یقینا نفسا فیصله وو کې په مند دي کې به حکم په خپل فیصله الله دې زور او پویا فتوکل علی الله تسلی توکل په الله یقینا ته په حق کار باندې انک لا تسمع الموتى یقینا تا ورول شي کولای مړو ته او رول نشي کولای کڼو ته د بلني اذا ول مدبرین کلا چې وګرځي شاکون کی او نه ته بهادل اومي لار خودون کې اړاندو تا ان زلالتهم یعنی بعد زلالات په معنا ده بعد پس د گمراهی د دینا ته او رول نه کې الا ون مگر هغه چاته چې ایمان لري په تر زم باندې په مسلمانونو نو دي تابعداري و اذا وقال قول عليهم کلا چې واقع شي وینا د عذاب په دی باندې روغ باسو موږ د دې لپاره دا بتنه یو زنده سر د زمکه نه تکلمهم چې د دې سره به خبرې کوي بی بوتلان الادیان كلها د ټولو دینونو په بوتلان باندې علما ذکر کوي مدارک ویو چې د دې دغه بچی دا ابن عمر صاحب وي شپېته غزبای شپېته غزبا بر په وریس وي شپېته غزبا هغه چې کم دیر وګدوالی سیدا یادا وي بر سر به په وریس کی او خپې به پزما کبان لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب مدارک وداده سی بلا ده چې کسوک تی تختی نه به تختی دلې نشي او کسوک راګیرې نو راګیرولې به نشي یو سړی ستانه دنګ دی نو ته تاسو دنګونه وون پوهیږي کنه چې یو سړی ستانه دنګ دی او ته هغه ته منډه کې هغه دلته باندې ستغه دغه راکې دي شاوله غشي کنه
اسی ته باندې راکی دي نو چرته به ځان خلاص काटी से गुजारा हो सकी कि उसके तेल ले रहा है هغه بلا بل چني کنه ها هاي 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 دا نه ها یا ان الناس یقینا خلق كانوا بآياتنا دایتون زمنا پایتون ما لا یقینون یقین بیان کاو و یوم ناشر من كل امتنا باور چې موږ براجم کو د هر امت نا پوجن یو ډلا دا چانا چې تکذیب کوي پایتون زمنګ باندې وهم یوزون ندی بسب بستشي حتا تر دې پورې دا جاو کله چې راشي قال الله بو اکذبتم بیااتی تاسو تکذیب کړو زما پایتون باندې ولم تهیتوا بها او تاسو یاتنو کړي باغی باندې علم په اعتبار د علم باندې ام ماذا کنتم تعملون کتا سو سکول تکذیب هم کو کنه سم کول ووقال قولو او واقع بشوینا د عذاب دی باندې د دې وجنا چې دی ظلم کړي په هم لا انتقونا نو دی به خبرې نشي کولای دلیل عقلی علام یاروي دین ګوري ان جعلنا الليل چې یقینا ګرځولې د منګ شپه تیار یسکونو پی دیر پار چې دی په آرام کې ورځ روخانه ده چې وګرځي پکې کار کسب پکې وکي یو سره ذکر کړه بل سره نه ال تجعلنا الليل لو مسلمان رو باسي ها نو لیسکونو یو سره ذکر کړه ده او مسلمان نشتره نهار سره مبصرن ذکر کړه ده نو د دې لپاره بلې تبتغو رو باس خبره بس مشي ها یقینا په دې کې خامخا خېدي دا قوم د پاره چې مال لري اور چې کوکل بوکل شي پښ په لای کې پاپا سي او بېری هغه سوچ برکت دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله خو غشي نو هغه به د دې یری نسیو بچوي ابد دې یری نه بچوي یا جبريل عليه السلام دی یا نبی عليه السلام دی او یا حضرت موسی دی او یا شهیدان دی یا ملائکه مقربه دي آیا د جنت حور او غلمان دي غنه قوال دي پکې ها وکلنا تعود اخرین او ټول بار راضي الله تا اجزا او تابعدار وترل جبال او تبا ویني غرون لرا او وخت سکه شپې لای تاسبها چې تبا په خیال کې جامدتن په زید ولاړ تبا چې دا کلک دي مضبوط دي ولاړ دي وهي تمرو دا رواني په شان د رواني دلو د وریزي څنګه چې دا وریز په اسانۍ سره صدا روانه د سی روان سن الله الذي ودا کاریګری د الله هغه دا عمل د الله هغه د اتقن کل شیء چې مضبوط کړی دی هر یو شی یقینا الله خبردار دی پاجي تاسو کوي من جا بلا سنا چا چې راتلو کله کوي باندې پلو خیر منها د پاره غوړه دا غینا وهم من فزای یوم ایذین امنون او دیبا د یری د دغه ورځې نه په امنی یرا هغه سورۃ الحج کې مونږ ویلو کنه چې اخرج باس النار من کل د ارزرنا نوسو نانان وی جهنم تبوز صحیح ده کنه یا دا مطلب دی یا دا چې د دې hebat نه مراد د قیامت hebat او یره ده او سو کوئی دا هغه ده چې کله جهنميان جهنم جنتیان جنت تراشي او الله رب العالمین مرګ په شکل د ګډ کې څه دی هغه راولي د جهنم او د جنت ترمنځ ودرې کنه او بیا جهنميان ته आवाज وکي او جنتیانو ته هم आवाज وکي نو د حدیث الفاظ د بخاری پيشرئبونا دی به سرونه دسي را برکی چې ګوري چې څه چللې چې ګوري اګټ ومن جا بي سيا چا چراتګل په بدای باندې پکوب بدو جوما الټا وشي مخونه د دې پور کې حال دوی زونا تاسو لبلر کولای شي مگر هغه چې تاسو کولو انما امرتو یقینا ما ته کوم شوی را چې عبادت کوم درب د خارغه حرمه چې دی عزت ور کړه دے ولو کل شینا او د الله پر ار یو شی سره تابعدار دي او ما ته کوم شوی را انا کو من المسلمین چې زشما د مسلمانانو نه وانا اتلو القران او دارته حکم دی پیغمبر ما ته حکم سره وان اتلو القران ادا چې زبل علماء قران علی ما قال الله وقال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان علم کم دی چې الله او رسول وی دي صحابه ویل دي دغه اولو العرفان دي ها هغه عرفان قرشي ملګری دي وارت لو القران او دا چې زبل علماء قران سوچ په هدایت شه پای نوایت دي نفسي یقینا فائدہ د هدایت در ځان ده او سوچ گمراه شه د قران نه وړي ده یقینا زما د يرون کنا او قول پیغمبر اختتام بالتوحید خبر ډېر سره یو ویا صفاتونه دی الله لرا اغاز الله سيوريكم زرد چوبه خي تاسو ته آیات خپل نه کوي پتاري پورانو تاسو به په جنای او ما ربک بغافلین نه دې ربستا
نا خبره دا غنا چې تاسو کوي. امتیازات د نمل یو تفصیلی واقعا د سلیمان علیه السلام، دویم دلیل نقلیو د میګی نه، دریم د مولا چرګک نه. دا په بل صورت کې نشته کنه. تفصیلی مثال د الہ، تفصیلی مسله د الہ او خروج الدابه او لوی یره، دې ټولو سره امتیازات شو. سورۃ القصص دا 28 دی پس د سوره نمل نه، او نزولن یو کم 50 دی پس د سورۃ النمل لا. څنګه چې نزولن دي نو دغه سي ترتیبا دي، نو نزولن هم دي، نو دا کامل ربط هم دی. دوانو کې ترغیب د قران دالته مو دلته هم دی کنه. اخر د نمل کې وی الحمدلله آیاته ذکر کا، اوس تباز نه ذکر کړي. خبره پوښي اسمی رب دار مخکیول الله د میږي پشانم کا چې اصلاح د چاوکو د قوم وس ویا وشجعنا بقصص. په سوره قصص سره مسکا بهادران کا لینو جاهدا ونهدم بیوت المشرکین التي كبيوت العنكبوت. الته ورسیدم ها چې جهاد کو او د مشرکانو کورونه وران کو. کوم کورونه؟ لکه د جولاګي په شان دي. دا غم د جولاګي په شان دي کور دی چې هغه ول دړي دوړي کو. ها دعوت صورت تسلی دا ضعفاء او کمزور ہوتا ٹھیک شو، او تسلی دا او 15 مقامات دی غالبا دغه کی صورت کی د آیت نمبر 7 نه خبر شروع کیږي. لاول تمهید ده. ها تواسین میم الله پویږي به مراد دي حروفو نو توا منا زیتولو کنه او سلامتی او موسی علیه ورکلا او ظلمت به هلاک فرعون سکه تباک نو صورت ته پکې څه شو اشاره شو. دا د آیاتونو د کتاب واضحه اشاره د نقلی دلیل ته لولو پتا د واقع د موسی علیه السلام او د فرعون نه په حق باندې لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې ایمان لري. یقینا فرعون چې والا په لړ دې سرکشي کړي او پس مکه کې ولی داود خدای توبه کړي ونه او ګرځول او اهل داغي شیان پاټي صحیح راکنه. شیان معنا پارټیان ته جوړ کړي وي. یا قرطبی وی اصنافا فی الخدمه، قسم خدمتونه په کولا. یا استاذبو طائفه منهم چې کمزوري غړلا یو ډله د دینا علالول به زامن د دی جمدی به پر خودلی زنانه د دی. یقینا دیو د لوی فسادیانو نه و نوریدو او منګه اراده وا ان نمنا چې منګه احسان کو پاکستان باندې وستو زوی پو چې کمزوري غړل شوی دی پزمکه کی ورجالو مایمتنا او وګر زودی لره منګه مشران د دینو. یو مطلب مقتدا فی الدین امام دغه ته وای. یادا د امام مجاهد وای ائمه مراد دعا دنل الخير را بلون کی خیر تا. یا روح المانی وی ملوکن او قتاده وی چې مراد دې ملوکن باچهانه وګرځاو. ونجلاهم الوارثین او وګرځاو دی لرا اغستون کی د باچاهی د فرعون وارثین میراث کې بدی ته پات شي. ونو مکنا او زای ور کو دیتا پسمکه کی او خایو فرعون تا او لخرو د دې تا حامان ته لخرو د دې ته د دې راغه مکان یا زرون هغه چې دې ته یریږي د سنه یریدل چې کورسې را نزي هغه به ته وخایو چې کورسې خود نه څه شو لا صحیح را. واو هینا الی ام موسی د دې زنا ولنه مقام دی تر آیت نمبر 13 پورې ده. په دې کې دا خبره ذکر کوي چې کې په وسله الی بیت فرعون موسی د فرعون کوړه څنګه ورسید. نو هغه د سیوخه و اوهینا الهام کومګه مور د موسی ته ځلکه متوا چولا د سینه چې وه متوا کړه. ها انرجی دو اوامر نو دو نواهی نو دو بشارات. دو اوامر دی دو نواهی دی دو بشارتنا. نو ګوره د خدای کارونه یو امر ان ارضی پای ولا ورکوا. دویم پالقی دو نواهی لا تخافی لا تحزنی دو څه شو نواهی شو کنه او دو بشارات ان رادو الیک
بل وجائلوه من المرسلین. ټیک شو کنه. واوحینا الی ام موسی منګه وای وکړه الهام وکړه مور د موسی علیه السلام ته الهام لکه متواچولا ان اردی چې دل په ور کوا وای دا خفت علیه کلا چې تیریږي مدی باندې پالخی پیریم می وګور سو دلرا پیریم می پسګه ودریاب کې ولا تخافی مېریګا د ډوبې دلونه ولا تازنی او مخه پکېګا په جدای باندې چې دا وزمانه څه شي جدا شي. ولی ان ارادو الیکی یقینا منگا واپس کو دلرا تا تا وجائلو من المرسلین او گرزو دلرا د پیغمبرانو نا. نو بس هغه اومدغه چلو کا سندګ ولا جوړ کا وغه ورويشت او رستو راضی چې خورې ور پسې کړل نه یو تدلری نه قتل فالتقته راپور تک دلرا آل د پیراونا لیکونا لام د پاره د عاقبه چې شید د پاره دشمن وهزن او غما ادو للرجال سړو دشمن هزنا غم د زنانو ولی سړی به تمړي کی جو خزیبا کونډي وونډي شي پوښ به کنه نه چې کونډه شونه غم نشي پوښ به نه الله ودای او ګوره پښتو کې متل له وېدا چا وېدا پخپلا نګیلا ولې کې د بلا صحیح ده نو پخپل راواغشت کنه ليكون لهم عدوا وهزنا. یقینا پیراون او حامان او لخکری د دی کانو خاطوین و خطاکار. وقالت امرات پیراونا قرۃ عین لی ولک ول خزید پیراون قرۃ عین لی یخواله دسترګې د زما بیا یو سترګ شوخه عین لی دسترګو د زما اوستا می وجنا. علماء ذکر کړی دی البدایه والنهایه او دارنګ تفسیر مظهری چې کله د زنانه د سیول چې دا زما د سترګو یخواله دی کنه دلته د اتوار اوړ د کستا کیږي کنه نو پیراون ته ویل چې ستا د سترګو یخواله به یو زما خو نه دی نو اسی وی چې زما د سترګو یخواله دی هغه د الله ایمان نصیب کړي خو پیراون ول زما د ضرورت نشته دی هغه مردار الله په مردارۍ کې پاتې خیال دې بیا فرمایي چې لا تقتلوا می وجنا کې دې شي دوته دباو مباو کړی کنه چله کدا ګورش کې دې شقه ماشومی ښا یا دا د مخوسم ماشومان وجل نو دام سره سنبالو ناګه ته دا تاسو نو ماشوم د دوه کله ګلاله شاهزاده دې پوښ وکنه او پیغمبران قسم سمره خېستې کنه خبره پوښ نو می وجنا اسا غریب لا ينفعنا چې موږ له با فائدہ راکې یا با ونی سودره په بچی والی او دین پویدل چې دا بده دي سي دا ما غاده دا ما هغه ده د کوم نشي دي ځان ساتي. واسباب واد ام موسی وګرځي د زړه د مور د موسی عليه السلام پاره غنه خالی د ار یو شینا سیوا د غم د بچینا د نو از غم وسنو او د بچی غم ور سره ده چې و بچیا صحیح ده خالیا عن كل شيء سوا ذکر موسی یا سوا غم موسی خالی د ار یو شینا سوا د غم د موسی نه یا سوا د ذکر د موسی نه زړه کې صرف د موسی تذکرہ بل سنو. یا ابو عبیده ویو چې دلته کې فارغ من الغم والحزن د غم نه څه شو فارغ شولې هغه ته پته وا چې الله به دوباره دې مالا راکای کړي مخکې ته ان ارادو الیکی واپس دلا الله اکبر. یا فارغ من الصبر فارغ دسنا صبر نه کله کله سړی صبر وکي او بیا صبر ونشي نه اکثر هغه تکلیف سکی ښکارا کی و ان قالت یقینا قریب وا لا تبدی به چې ښکارواله کله په دې باندې علماء لیکلي دي و چې کله دی وکتل چې هغه تابوت او صندوق چې د چپو یو طرف او بل طرف ته وشته کنه نو قریب او چې دی आवाज کوي وا ابن او بچی چې تلاړي صحیح ده. ولولا الربتنا على قلبها پس لباندې ول الله وي موږ سره لګولې وا پټای لګولې وا یادا دا چې کله وته پته ولګېدله چې د فرعون کور تلاړې وي ما خو چې د چانه ساته د وجنه می دریافت تسک ورو ورځاو اخو آلته کې لاړې نو قریب و چې आवाज کړو چې وا ابنا و بچی چې تلاړ د کاږي ته پته و چې دا بس دی
اوس وجني کنه هغه خاص ماشومان وجل کنه خجی لولا ربطنا على قلبها کچره منګه پټای نه ولګولې د دې پزله باندې ولې لتكونا من المؤمنین د دې لپاره چې شي د یقین کوونکو نه په وعده د الله سبحانه کی وعده کړو چې ان رادوه الیه وقالت اخته وی ویل خور د موسی علی السلام ته قصیه ورپسې شا یومانا یا قصیه لټونه کوا بابا صورت به ناغه وتا قتل عن جنوبنا د سنا بابا صورت به ناغه وتا قتل عن جنوبنا د لرینا یومانا دادا چې د لرینه او تسده قتل د لرینه او قتل ولی بیا به خلکو سده خلکو ویل چې به دا خو چل دی کنه پوښي په پیجاند نو د دې وجه نه غيو تسره د لرینا کتل یو خبره ده